وختي دی مولانا تقریر ولګو اصل کې ما بار زم چې ټیم کم دی خو بیا هم وای زه کوشش کوم چې د کوم سوال کې زه به د هغې جواب ورکوم. وختي ټرن کې زما د هغې سوال جواب پاتې و. مولانا صاحب چې کوم تقریر کې ویل چې بوټان وباسي نو عمومي زموږ علی المتبادر زموږ بوټان ټول د ګندګو څخه دي، ډیرانونو کې ګرځي څخه خټو باندې ګرځي، نو داسې بوټانو کې خود به وباسي نو هغه حمل دی په نجاست والا باندې. علی الاطلاق هغه د دې انکار نه کوي، تاسو وایئ زه به دلته لیکل راواخلم چې هغه د دې جایز قایل دی. بله دی وایي وی په معنا دلیل قطعي غواړي، وایي ته به هم دلیل قطعي ذکر کوې. ما د قطع دعوه نه ده کړې، زه ورته فرض کفایي ورته ویم، زه د قطع دعوه نه کوم. بل دی روایت ذکر کو چې په هو ردون مولانا صاحب شیخ صاحب مبارکو ګوره په یو خبره کې به ماته تصریح یې اوس عام به ته څنګه په خاص جاري کې، اوس په خاص کې زم قول کوم تم قول دې سیټ تم قول شته هغه سیټ تم شته، نو داسې علی الاطلاق خبره به نه کې. بل یو دی وایي چې عدم نقل دلیل دی. مولوي صاحب عدم خو عدم دی، عدم به څنګه دلیل شي؟ تاسو یاد ساتئ صغرا کبرا د دلیلي دا بلاول ته ثابتې دا به معلومي نو بیا به نتیجه معلومې. اوس چې مثال په طور عدم نقل خو عدم دی، نو عدم په خپل عدمي دی څنګه به بل شي له وجود ورکړي؟ لاول روایت العدم دا دلیل دی په شرع کې، عدم روایت دلیل نه دی. او که تاسو وایئ دا به ماته د یو سلف و صالحینو کې د یو قول نه پس ضعیف قول کې اضعف کې راته ثابت کا عدم روایتو دا خو عدم دی، عدم به څنګه اثبات وکړي؟ روایت العدم دلیل کېدلی شي، دا خبره هم خطا ده جي. بل دی وایي جهر خبره ده، د جهر په باره کې به ته دا شرح مان الاثار ده دې کې په 320 نمبر صفحه جلد نمبر 1 کې فرمایي وی ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة. دا به په زړه کې به پټه وایي، جهر به پرې نه کوي. تاسو اوس ووایئ په دې کې د نظر شو مطالبه کوم دغه روایتو کې جهر په دې کې سر رالی. اوس ما به التوفیق او تطبیق تاسو به په دې کې ماته د سلفو نه قول پیش کوئ، ځکه چې تاسو خود وروستو علما او اقوال چې کوم دی هغې کې چې چا مني تقلید ته شرک وایي، اتباع د قول الغیر ته. نو په دې کې اوس ماته توفیق به تاسو کوئ چې دا حدیث دی خو تشریح کړي، الفاظ یې څه شی دي؟ دی فرمایي چې اخبر ان السنة في الصلاة على الجنازة او سوی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. دا د اصحاب نو الته د صحابي قول دلته د صحابي قول، په دې کې به تطبیق سي، هغه تطبیق په طریقه د سلف و صالحینو باندې هلته کېده. بله شیخ صاحب خبره وکړله نو دا د جهر چې دي دا تعلیما باندې حمل دي، او زه به په دې باندې نصوص تاسو ته پیش کړم چې دا جهر کول دا دعا د جنازه د جنازې په دا پشمیرلو چې د ادعیو نه دي، او په دعا کې جهر کول د دې په تقابل کې اخفا کول افضل دي او بهتر راغلی دي، نو لہذا دغه تعلیما دي. بل دی د فاتحې خبره وکړله چې موږ په جنازه کې فاتحه شته، ستاسو په جنازه کې مثال په طور فاتحه پکې نه وي، نو مولي صاحب په هغې باندې به زه انشاءالله ادله پیش کوم چې جنازه دوه قسمه ده. یو هغه جنازه سوره فاتحه په طریقې د قرائت باندې موږ د هغې قایله نه یو راغلي، او که چا په جنازه کې سوره فاتحه ویله خو په نیت د ثنا باندې ویله، دا بمبار کتابونه فقط په دغه حواله درته پیش کوم چې زمونږ علما او احناف او فقهاو هغو ذکر کړي دي چې که په نیت د ثنا یې څوک وایي موږ ورته جایز وایو، خو په نیت د قرائت باندې موږ د دې قایل نه یو. او یو سوال ورسره پکې شیخ صاحب زما د سوالاتو خیر لږ جواب ماله راکوئ. یو داسې تاسو به ماته یو قول پیدا کوئ چې په هغه کې راغلي چې سورة الفاتحه به پکې موږ وایو په نیت د قرائت باندې، ځکه چې شی محتمل شو، او که محتمل شو نو بیا په ستا استدلال ځکه نه برابرېږي. شیخ امین الله صاحب لیکلي چې په یو شي کې احتمال رالی ځکه یو عالم پکې بل رالی بطل الاستدلال دی باطل رالی. د دې نه وروستو شیخ صاحب دا د دې زما د اعتراضونو جوابونه په تاسو لازم دي. دلته کې راغلی دي صلات لفظ راغلی، صلات الجنازه، صلات الجنازه. په دې کې به زه تاسو سره لږه معمولي غونډه کې مناقشه کوم. د صلات چې کله نسبت وشي عبادو ته دلته مراد دعای، د صلات نه ته صلات کامله حقیقي الی او کنه مجازي او ناقص صلات اخلي، ځکه چې علما خو وایي چې کله د صلاتو نسبت وشي خصوصا د رشیدیم دا ذکر کړي چې عبادو ته وشي مراد به دعای. دا کتابونه زه تاسو ته په رپټ سره ویم، په دې کې باقاعده تصریح کړې ده، د علماو ذکر کړي. ګورئ جی لفظ صلات کې دا ما سره را سره د شرح التعذیب دی، دې څه فرمایي وی الصلاة هي بمعنى دعا طلب الرحمت دغ ده. په دې کې دا ما سره کیندیا را سره ده، کیندیا څه فرمایي صلات څه ته وایي؟ والصلاة رحمت الکامله، رحمت کامله ته وایي. دا دی جی ما سره تحقیق زما سره التحقیق العجیب دا د شرح تعذیب شرح د په عربۍ کې دی فرمایي ان الصلاة لغة بمعنى الدعاء وهو طلب الرحمت. دې کې چې دا ما سره رشد العلوم د رسول الله العلوم شرح ده، دې تصریح کړي په دې کې وایي ذهب صاحب الکشاف ان الصلاة حقیقة في تحریک صلوین.
دا خو کوناټو خوځولو ته ویلی شي. نو اوس صلات الجنازه دې څه معنی تاسو والې په دې کې به لږ تعین